او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس مبارک هغه به داسې مجلس و چې باوقار او باعظمته مجلس و. ډیر په سکون سره به صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې ناستو. په خپل صحابه کرام فرمایي چې موږ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې داسې ناسو گویا کې چې زمون په سر باندې مرغۍ ناستې دي او کوم لوکټه حرکت وکړو هغه مرغۍ به والوزي. او بیا هم نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل مجلس کې هغه مذاق او خوشطبی ابه کوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه رحمت للعالمین نبی مرسل او پیغمبرو نو زیات مجلس په اکثر وخت په د مجلس هغه دینی خبرې وي، اسلامی خبرې وي، دینی اداره بوا. خو بل طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام معاشرتی انسانو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام به صحابه ته دین به ورته هم خو دنیا به ورته هم خو ولا. ځکه اسلام داسې یو دین دی او داسې یو مذهب دی چې اسلام هیڅ هم نه دی پرېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام به بې تکلفه دوست هم د صحابه نو د صحابه سره په خپل مجلس کې دینی خبرې هم کولې، لوکټه حصه به هغه به بې تکلفه دوست په شان د صحابه سره به وقت هم تیرو او د خپل کور او د بار خبرې او پیسې به نبی علیه الصلاۃ والسلام به د صحابه سره به کولې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې یو پیرا ناسو او یو سائل لاغه سوال کوونکې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوخ وغوښتو چې یا رسول الله ما اوخ پکار دی مال اوخ راکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې طالب زد اوخي بچي درکم. هغه اوغوتو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې طالب زد اوخي بچي درکم. نو په مې یا رسول الله زبد اوخي بچي معنی سکم زما اوخ پکار دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته خوشطبی د پاره وی چې هر یو اوخي بچي د اوخان چې دی دا د اوخي بچي دی کنه یوې نوې اوخه براوړې دا اوخ. نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره اق یو خبره وا خو په خوشطبی کې وسره وکړه د هغه صحابي سره. نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابو سره خوشطبی کوله. یو بوډۍ رااله نبی علیه الصلاۃ والسلام له یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې زه جنت ته لاړ شم. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه بوډۍ ته په جواب کې وی چې بوډېګانې به جنت ته نه ځي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د اوپر مایلو موز لپاسېدو. نو هغه بوډۍ د هغه وخت په جړا شو او مسلسل جړل چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د مونږ فارغ شو کور تراغه حضرت عائشه رضی الله عنها ته وی چې یا رسول الله تا چې خبرو کړه بوډېګانې به جنت ته نه ځي نو د هغه وخت د بوډۍ په جړا شوی د وسه پوری جړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی فرمایل چې لاړه شو د بوډۍ ته وایي چې بوډېګانې به جنت ته ځي خو الله سبحانه وتعالى به ځواني الته به ځواني کې او جنت ته داخلي شي، یعنی بوډۍ به جنت ته نه ځي بلکې ځواني کې به جنت ته ځي. نو بیا هغه بوډۍ خوشاله شوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خبره یو خو د خوشطبۍ سره وسره وکړه، لوکټې مذاق وسره وکړو او مهذب مذاق. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مذاق کې به دروغ نو مبالغه بجایا مبالغه بنوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په چا طعن نه کړي، په چا تشنیع نه کړي، دروغ نه دی ویلي، بهتان نه دی ویلي. بیا هم نبی علیه الصلاۃ والسلام بهترین او مهذب مذاق کړي د صحابه سره. دا ضروری نه چې د مذاق لپاره به دروغ وي، په چا بهتان لګي، د چا غیبت کې، د چا عزت خرابې. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه یو دوست او باندچیو نو هغه به د باندې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام لا تحفه راوړي، ډیر ښه دوست دی. نو یو پیرا هغه باندې چې صحابي هغه په بازار کې دی یو شی د پال لاړو چې یو شی بازار لا واخله. نو پای بازار کې نبی علیه الصلاۃ والسلام تلو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې هغه صحابي ولیدو نو شاب د شاغړي پس لاړو او صحابي په خپل غیږ کې اوچت کو نبی علیه الصلاۃ والسلام او وی فرمایل چې دا غلام به څوک واخلي. هغه صحابي خبر نو چې دا څوک دی. ما پرې د وته څوک چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي پرې خودو د شاته وکتل نو وکتل نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام نو د صحابي او فرمایل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې زما بشن غلام څوک ملي ابا نقصان نومي، یعنی زما بشن غلام څوک ملي هغه نقصان نومي.
نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل ملګرو سره د خپل صحابو سره به خوش مزاجي هغه کوله، ځکه یو طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبرو، خو بل طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابو بې تکلفه دوستو، صحابو به پوره اعتمادو. د پیغمبرۍ نه مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام امین او صادق لقب دا حاصل کړو، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام چرته دروغ نه ویلي، چا سره وعده خلافي نه وکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر بهترین سیرت دی، داسې سیرت دی او داسې تعلیمات دي چې سنت حبیب اور جدید سائنس هغه کتاب دی، هغه کې لیکي که چرته یو ماهر یو ډاکټر، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم تعلیمات موږ راکړي نو هغه زموږ د اخروي پیدې چې کوم اخروي پیدې پکې دي، نو هغې سره سره که یو کس بدی عمل وکړي نو اخروي پیدې د اخروي چې کوم پیدې د هغو سره سره به د ډېرو بیماریانو نه او دنیوي فایدې به حاصلې کړي، د بیماریانو نه به دی محفوظ وي. نو یې کتاب کې لیکي که چېرته یو ماهر ډاکټري او بهترین طبیبي ماهره او هغه اسلامي کتابونه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت او تعلیمات هغه دې پړاو کې، نو دې ډاکټر به د اقرار سره مجبور شي، دیو بدی باندې مجبور شي او دا اقرار به وکړي چې اسلام او دین دا داسې یو مذهب دی چې دا ساینټیفیک مذهب دی، یعنی تعالی اخروی فائدې هم درکوي او تا په دنیا کې د زیاتو چې کوم بیماریانې دي د هغې نه هم ساتي. نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې یو د نمونه وه، داسې د اخلاقو نمونه وه نبی علیه الصلاۃ والسلام. الله سبحانه وتعالی دې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت باندې پوره د تلو توفیق را نصیب کړي.